بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبر پښتونخوا سره زستاسو قربا شهاب الدین هلل روچ روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبر پښتونخوا تاسو د اف ام 89.6 او اف ام 89.4 او اف ام 96 نه نیغ پنیغه اوري او ورسره کوم دینو دا پروګرام تاسو د سونو پښتونخوا فیسبوک نه نیغ پنیغه ګوري هم. با خبر پښتونخوا پروګرام کې مونږه تازه ترين صورتحال باندې خبرې اترې کوو او پاکستان او خصوصا خیبر پښتونخوا کې د معیشت د ترقۍ د سکیورټي صورتحال یعنی زمونږ په صوبه او په ملک امنیت څنګه روان دي، د تعلیم د صحت صورتحال څنګه روان دي، ورسره زموږ کلتور او زموږ نور شوبې بېلابېلې موضوعګانو باندې ستاسو سره خبرې اترې کوو. په دې پروګرام کې مونږ نن چې کوم موضوع باندې ستاسو سره خبرې اترې کوو هغه د وفاقي حکومت د طرف نه چې کوم د معیشت د ترقۍ دپاره کوم اقدامات کیږي د هغې د استحکام دپاره او د دغې نه څومره چې کوم دی د ترقۍ لارې راوښکلی شي. زموږ د صوبو دپاره د وفاقي حکومت د طرف نه کوم پروګرامونه روان دي، د پوره پاکستان دپاره وفاقي حکومت څه کوي، ځکه چې تقریبا یو کال د حکومت پوره شو او را روان بجټ د 2025-26 را روان دی. د دغې دپاره حکومت څومره تیاری کوي، ځکه چې په دې ملک کې چې کومه ګراني کومه مهنګایي راغلې ده، بیا په خصوصي توګه باندې زموږ په معیشت کې چې کم د ملا د تیر حیثیت لري صنعتونه چې د کم ملک صنعتونه مضبوط وي، صنعت چې کوم دی نو په ترقۍ په لاره باندې ګامزن وي، نو د هغه ملک معیشت چې کوم دی نو هغه په پورته رواني او هغه مستحکم وي. ځکه چې زمونږ صنعتونه مضبوط وي، کامیاب وي، نو په هغې سره چې کوم دی نو بېروزګاري ختمیږي، ورسره چې کوم دی نو ګراني کمیږي او که فرض که دغه صنعتونو ته د حکومت د طرف نه مراعات ورکړی کېږي او د هغې دپاره اسانتیانې پیدا کېږي، نو بیا چې کوم دی نو صنعتونه نور چې کوم دی نو مخ په وړاندې وځي. زموږ د ملک صنعتونه او بیا په خصوصي توګه باندې د خیبر پښتونخوا صنعتونه چې زموږ چې کم انډسټریل زونز دي، که هغه حیات آباد دی، که هتار دی او که ګدون امازۍ دی، زموږ دغه ځایونو کې صنعتونه چې کم طریقه باندې روان دي، زیاتر زموږ داسې کېږي لکه اوس زموږ چې کوم دی نو اکنامک زون رشکۍ، هلته ډېر غټ چې کوم دی نو د معیشت دپاره د صنعتونو دپاره ډېر غټ کار چې کوم دی نو روان دی، هغه زون به قایمیږي. خو په دې کې د بده مرغه داسې کېږي چې د حکومت د طرف نه په صنعتي زون کې انډسټري سټیټ ته ویلی شي، هلته د حکومت د طرف نه مراعات ورکړی شي. د دغه مراعاتو دپاره د ملک د مختلفو حصو نه بلکې د بار ملک نه خلک راشي او هلته کې د صنعتونو جوړولو دپاره چې کوم دی نو هغه خپلې هلې ځلې شروع کړي، د حکومت د طرف نه هغه مراعات هغې ته میلاو شي، ځکه چې په کم ځای کې بخښنه غواړم په کم علاقه کې چې صنعتي زون جوړیږي او هلته کې د ځمکې کم ریټس وي، نو هلته کې په ډېر ارزان ریټونو باندې صنعتکارو ته پلاټونه ورکړی شي چې دوی به دلته صنعتونه لګوي. دغلته کې چې صنعتونه ولګولی شي نو د هغې سره به ترقي راشي، بېروزګاري به ختمه شي، د ملک د معیشت د مستحکم کولو دپاره به هلته هلې ځلې شروع شي. خو د بده مرغه اکثر په دغه ځایونو کې داسې وشي چې هلته کې خو په ارزان ریټونو باندې پلاټونه واخیستلی شي، خو په هغه پلاټونو کې بیا هغه نورې سرګرمیانې شروع شي، یا یې په کرایانو ورکړي یا نور د صنعت د لګولو په ځای باندې هلته څه نورې هلې ځلې شروع شي. نو هغه چې کم د حکومت مقصد وي، حکومت د کم اهدافو دپاره دغه صنعتي زون قایم کړی وي چې دا صنعتي زون به قایمیږي، دلته به صنعتونه لګي، دلته به سرمایه کار راځي، سرمایه کاري به کوي او د ملک معیشت به مضبوطیږي، نو هغه مقصد حاصل نه کړلی شي. داسې که مونږ وګورو اوس چې د وفاقي حکومت د طرف نه کم اقدامات روان دي، نو یو طرف ته مختلف منصوبې شروع کېږي، اړوان پاکستان، داسې نورې منصوبې چې د حکومت د طرف نه تیر وخت کې پروژه کې چې کوم دی نو وفاقي حکومت سرمایه کار، صنعتکار
او ټول سټیک هولډرز چې کوم دي نو هغه راغونډ کړل په یو ځای کې چې کوم دی کېنول او هلته د معیشت د استحکام دپاره او د سرمایه‌کارۍ دپاره په ماینز اینډ منرلز کې چې سرمایه‌کارۍ دپاره هغې کمې هلې ځلې سوچ کړي دي او کول غواړي، ځکه چې په دغه کې مونږه په باخبره پښتونخوا کې هم په دغه باندې په ډېر تفصیل سره خبره کړې وه په تیر پروګرام کې پروژو کې چې زمونږه ملک او بیا په خصوصي توګه باندې خیبر پښتونخوا بلوچستان په دې کې چې کوم دی نو قدرتي وسایل لا محدود دي او دغه قدرتي وسایل چې په کار راوستلی شي او دغه نه حکومت چې کوم دی نو د دغه لپاره داسې سرمایه‌کار را وړاندې کړي هغه سرمایه‌کارو ته هغې ته مراعات ورکړی شي، نو دغه منرلز چې کوم دي دغه قدرتي وسایل دا چې په کار راوستلی شي، نو زما په خیال سره چې زموږ د دې پاکستان په هیڅ چاته چې کوم دی نو بیا سترګې نه وي، نه به IMF طرف ته دی وګوري، نه به نورو ملکونو ته ګوري چې پاکستان ته به څه قرضه یا د معیشت د مضبوطولو سره به داسې کومک وکړی شي چې زموږ د معیشت د ترقۍ په لار روان شي. ځکه چې که موږ وګورو زموږ د خیبر پښتونخوا که شمالي وزیرستان دی که جنوبي وزیرستان دی که اورکزۍ ده که زموږ د مومند جنسۍ غرونه دي که زموږ د دیر سوات چترال ګلګت بلتستان غرونه دي، په دې ټولو کې چې دغه کم قدرتي وسایل دي د دغې دپاره حکومت چې کمې هلې ځلې شروع کړي دي کم قدمونه اوچتوي نو په صحیح توګه باندې او په چې دغه عملي کړی شي، ځکه چې هر حکومت د هغې سوچ د هغې ویناګانې هغه بدې نه وي، ډېر ښه سوچ او په ډېر ښه طریقه سره اعلانات او دغه شیانو خو موږ ګورو، خو بیا هغې ته عملي شکل ورنه کړی شي. موجوده حکومت وفاقي حکومت چې کمې هلې ځلې شروع شوي کړي دي که فرض که دغه د قدرتي وسایلو دپاره دي یا که اړان پاکستان منصوبې کمې شروع کېږي د معیشت د ښه کولو دپاره او په خصوصي توګه باندې بیروني سرمایه‌کاران راغب کولو دپاره چې هغې بیروني سرمایه‌کار چې کوم دی نو هغه راشي او زموږ په دې ملک کې زموږ په دې صوبه کې سرمایه‌کاري وکړي، نو یو طرف ته که فرض که زموږ د خیبر پښتونخوا د زم اضلاع په غرونو کې کم قدرتي وسایل دي، د دغه وسایل په کار راوستلو دپاره که یو طرف ته مونږ وګورو چې د دې نه زموږ د ملک معیشت مضبوطیږي، نو بل طرف ته زموږ په دغه علاقو کې چې کم د امن مسله وي د امن و امان مسله وي نو دغه هم د دې سره ختمېدی شي، ځکه چې په دغه علاقو کې د ترقۍ لارې شروع شي نو دغه علاقې خلک به په روزګار شي، خصوصا نوجوانان چې هر کله برسر روزګار شي نو بیا به چې کوم دی نو داسې قسمه دغه طرفونو ته غلط سوچ طرف ته غلط کارونو طرف ته به زموږ ځوانان چې کوم دی نه ځي. اوس چې یو طرف ته کم سوچ کم طرف ته چې کوم دی نو د دغه ځوانانو د بوتلو کوشش کیږي چې د سوشل میډیا دور دی، سوشل میډیا په خپل ځای باندې چې کوم دی نو ډېر ښه کردار ادا کولی شي. که فرض که مونږ وګورو هر سړي سره چې کوم دی موبایل دی زموږ دغه منفي سرګرمیانو د طرف ته تلو په ځای باندې که مثبت طرف ته مونږ راشو او په ښه طریقه باندې دا مونږ استعمال کو نو یو طرف ته دغې نه مونږ فایدې هم اخیستی شو او بل طرف ته دا د ملک او د قوم د ترقۍ دپاره هم ډېر ښه ثابتېدی شي. نو د ملک معیشت چې کوم دی نو دغې دپاره د وفاقي حکومت د طرف نه چې کومې هلې ځلې روانې دي او په خصوصي توګه باندې که مونږ وګورو د توانایي منصوبې که یو طرف ته زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت توانایي په منصوبو کې ګرین پاکستان په دغه کې چې کوم دی نو هغه یعنی زموږ کومه اوبه چې ده هغه په کار راوستلو دپاره چې کومې منصوبې د بجلۍ جوړیږي او ټرانسمیشن لاین د خورولو دپاره چې کومې هلې ځلې کېږي، ځکه چې وفاقي حکومت په دغه لړ کې چې کوم د هغې د خیبر پښتونخوا کم بقایجات دي د خیبر پښتونخوا چې کم پیسې د وفاق سره جوړیږي هغه که فرض که مرکز نه صوبې ته راوړلی شي نو صوبه چې کوم دی نو په دغې کې ډېر ښه چې کوم دی نو په مخ کې تللی شي. او په خصوصي توګه باندې که مونږ وګورو د بجلۍ منصوبو کې
چې د حکومت پاکستان د طرف نه کمې هلې ځلې روانېږي، نو یو طرف ته که فرض که زمونږ دلته کې په خیبر پښتونخوا کې دغه اوبه په کار راوستلی شي، زمونږ چې کم د کوټو د تیمرګرې کم پراجیکټ دی تقریبا 40.5 سمثینګ داسې چې کوم دی، نو د هغې نه اوس بجلي جوړېږي زر تر زره هغه تقریبا مکمل کړی شوی دی. صرف چې کوم دی نو هغه دغه بجلي چې کوم دی نو هغه نیشنل ریټ ته ورکول دي. داسې نور چې کوم دی نو زموږ منصوبې روانې دي، نو که دغه منصوبو باندې کار تیز کړلی شي، صوبې په دغه کې خپل کردار ادا کړي، نو ډېره ارزانه بجلي چې کوم دی نو دغه پیدا کېږي. او دغه بې ارزانه بجلي چې کوم دی نو نه صرف د ګیرلو صارفین دپاره بلکې زموږ صنعتونه چې هغه د تنزلۍ شکار دي، زموږ صنعتکار هغه دا صوبه پرېږدي بل ځایونو ته ځي، زموږ صنعتونه چې کوم دي نو هغه د دغه وجې نه ولاړ دي او یا ډېر کمزوري دي چې هلته کې چې کوم دی نو یو طرف ته را میټیریل او بل طرف ته بجلی په قیمتونو کې اضافه، نو دغه چې کوم دی نو بیا زموږ دپاره داسې دي چې ډېر مشکل شي چې صنعتونه په مخکې روان شي. نو موږ خبره کوو د وفاقي حکومت د طرف نه اقدامات چې کم استحکام طرف ته د عمل کړل شي، کمی منصوبې د وفاق د طرف نه روانې دي، په دې باندې خبرې اترې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز پخوانی صدر، او په معیشت کې او د دې ملک یعنی د معیشت ښه کولو دپاره مضبوطولو دپاره چې کمی منصوبې کمی هلې ځلې روانې دي، نو همدا خلک دی چې حکومت د دیو نه تپوسونه کوي. پرون مونږ کاتل چې د وفاقي حکومت د طرف نه وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف چې کله د بجلی په ټرپ کې د کمای اعلان کو، نو هم دا خلکو چې دوی غوښتي د ځان سره کېنولي د دوی سره مشاورت، او دا ډېره ښه خبره ده چې کم متعلقه خلک دي د هغو سره چې کوم دی نو سلا مشوره وشي او په هغې طریقه باندې کار وکړی شي، خصوصا زموږ د صنعتونو د استحکام دپاره د ملک د معیشت د ښه کولو دپاره، نو دغه د اکانومي ایکسپرټ او صنعتکارانو سره ناسته ډېره ضروري ده. فواد اسحاق صاحب تاسو ته هرکلی ویم په پروګرام کې بخیر راغلی. ډېره مهرباني شهاب صاحب. فواد اسحاق صاحب مونږ خبره کوو دغه د وفاقي حکومت د طرف نه اقدامات د معیشت د استحکام دپاره. جی څه ګڼئ موجوده حکومت تقریبا یو کال پوره کېدو والا دی، را روان بجټ را روان دی، د حکومت د طرف نه چې کم تاسو وکتل په دې یو کال کې کمی منصوبې چې کمی هغو د اکانومي دپاره چې کم دی نو جوړوي، لکه تیر وخت کې چې یو ډېر غټ هغې چې کم دی نو انویسټر سرمایه‌کار راوستل، صنعتکار راوستل، تاسو پکې شریک شولی چې هغې ماینز اینډ منرلز کې سرمایه‌کارۍ طرف ته چې کم دی نو هغې دې وکړو، اړان پاکستان منصوبې داسې شروع کړې. نو څه ګڼئ چې دغه یو کال کې چې کم د معیشت د مستحکم کولو دپاره د وفاقي حکومت کم قدمونه دي، کم استحکام دپاره کم اقدامات دي، څه ګڼئ چې ښه طرف ته روان دي؟ ټولو نه مخکې خو ستاسو شکریه چې د اهم بحث دپاره مالا موقع ورکړه. زه خو به لنډو الفاظ کې دا کوم جی یو مختصر خبره به حیثیت یو پاکستانی، به حیثیت یو بزنسمین، به حیثیت یو صنعتکار چې زه آی سلوٹ دس گورنمنٹ، زه سلوٹ کوم دي ته کوم حالات کې دیو ته حکومت ملاو شو کنه جی. پاکستان دیوالیه کې دو خطره پیدا شو او خلکو دا ویل چې یو طاقت نه د سوای الله نه چې پاکستان بچ کی کنه جی. نو الله مهرباني او د دې حکومت بهترین حکمت عملی سره پاکستان د ډیفالت نه بچ شو. مارک اپ ریټ زموږ 24-25% ته رسیدلی و، هغه نن 12% ته رالو کنه جی، نیم په نیم کم شو. اور انشاءالله دا به راځي سنگل ډیجټ باندې. زموږ پوخ یقین دی او زموږ اعتماد دی، صحیح یقین په الله ذات دی او اعتماد په دې حکومت دی چې کوم اقدامات دی کوي لګیا دی جی، هغه ډېر احسن، ډېر په سوچ سمجھ. اور تاسو ته به یاد وي چې دا 1 اکتوبر 2023 نه سرحد چیمبر نه دا आवाज پهله ځل د آی پی پی خلاف مونږ اوچت کا چې دا ظلم ناروا دی او مونږ بل بورډز لګول، مونږ اخباری مهم چلے دو اشتهاراتو، بالکل مونږ ایجیټیشن وکړو. نو هغه نه بعد چې دا حکومت رالو د باندې غور غوس شو او د دې مونږ دا خبره ډېر وسوخ سره ویلی شو چې دې کې زمونږ چې کوم
عام فورسز دی زموږ چیف اف سٹاف صاحب چې دی Chief دا of هغه Army Staff. نوټس واخیستو جی ښه جی. آرمی چیف اف سٹاف اور دا هغه پورا سپورټ سره ښه جی دا اګریمنټس ریویو شو دا صحیح. ریوایز شو ټیک اور د چیمبر سره چیمبر आवाज باندې بیا ټول چیمبرز ټول اسوسییشن فیډریشن اف پاکستان چیمبرز اف کامرس انډستری هغه هم ټول بیدار شو چې یار واقعي دا خو ظلم ناروا دی چې کوم ریټ دا 60-70 روپے یونټ ورسېده کنه جی نو دا خو دنیا کې یو ځای نه دی دنیا کې شپږ سنټ نه والا 9 سنټ پورې میکسیمم ریټ دی 9 سنټ پر کلو واټ کنه جی پر یونټ چې موږ ته وایي خلک یونټ وایي یو کلو واټ نو پاکستان انډستری ډیر زیات بند شو ډیر زیات بیروزګاری شو په زرګونو مزدوران د یو کارخانه نه بیروزګار شو کنه جی ښه جی یو ډیر زیات بدحالو اور موږ حکومت ته د باور وکړو او حکومت په زموږه خبرو زمونږ پاغه گزارشاتو یقین وکړو او غور وکړو چې واقعي نو دا خبره داسې دی چې جی دا پرون چې کوم اعلان وکړو تاریخي اعلان وکړو صحیح وزیر اعظم صاحب نو زه دې ته خوش آمدیدم وایم هر کله وایم شکریا ادا کوم د وزیر اعظم صاحب او دا ټول ټیم چې ډېر احسن اقدام وکړو او دا تقریبا جی 16-17% ریټ کټ کو کنه جی صحیح په انډستری باندې په کامرشل اکټیویټي باندې جی ها او په کورنۍ ډومېسټک کنزیومر باندې نو عام سړی د مهنګای د لاسه ډېر پریشان وو او ډېر خلک د یوټیلیټي بلز د لاسه بالکل بد حل کیو کنه جی ها چې روټي خوري یا یوټیلیټي بلز ورکی بالکل نو زه دا وایم چې ډېر زبردست کارو شو جی دا تقریبا کنه جی حکومت چې دا ری نیګوشیټ کړل دا اګریمنټس کنه جی 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 نو د سره 3500 ارب روپۍ بچت برازي ها 3 کالانه والا شل کالا پیریډ کې 3500 ارب او جی دا 29 یعنی یو کم دیش آی پی پی سره دا خبرې شوې دي ها جی لاش پیته یا یوش پیته نور پاتې دي ها او جی نو موږ دا امید لرو چې آینده سو میاشتو کې نور بم په ریټ کې کمی راځي او دا به ان شاء الله 9 سنټ چې کوم زموږ مطالبه ده د چیمبرز اف کامرس او د کارخانه‌دارو ان شاء الله دا حکومت به کامیابیږي او دا عوام بم دا احساس کوي چې واقعي دا حکومت چې ده دا د پاکستان خیر او بقا لپاره په پوزټیو ډایرکشن روان دي دا دوه سيزونو سره تبعی شو کنه جی یوټیلیټیز یعنی ګیس او بجلی اور بیا زمنګ مارک اپ ریټ صحیح دنیا کې دا مارک اپ ریټ 2-3% باندې 4% باندې 5% باندې چلیږي کنه جی ٹھیک نو دینه بعد موږ دا امید لرو چې دا بجټ را روان دی آینده بجټ را روان دی کنه جی نو وزیر خزانه صاحب اورنګزیب صاحب راغلی ورستو روزو کې چیمبر ته خپل ټیم سره ٹھیک نو زمونږ خیال دا دی چې کوم تجاویز مونږ ټیکس ریډکشن باره کې دی تو ورکړي دي کنه جی ٹھیک ټیکس ایگزمپشنز باره کې ورکړي نو امید دی چې هغه باندې به عمل کیږي او دا پاکستان ډیزل ان شاء الله په پوخ بنیادونو باندې صنعتي ترقی باندې او استحکام طرف ته وځي صحیح او فواد اسحاق صاحب تاسو ډیر زیات دغه وکړو چې یاره وفاقي حکومت چې کوم اقدامات شروع دي په دې باندې زاغی ته سلام پېښ کوم بالکل جی خو بل طرف ته کومګه ګورو نو زمونږ صوبایي حکومت هغه چې کوم دی نو د دینه مطمئن نه دی دا هغه چې کوم دی نو وایي چې یاره دا چې کوم دی نو دغه د هیڅ قسمه داسې دغه اقدامات نه چې د سره به چې کوم دی نو سفیده وشي یا به چې کوم دی نو ګریلو صارفین یا صنعتونه چې کم دیو تقریبا 8 روپۍ قیمت چې کوم دی نو دا کم کو 7 روپۍ 59 پیسې دی جی نو پر یونټ نو د سره چې کوم دی نو دا صوبایي حکومت اسی هغه سیاسي اختلاف په وجه باندې دغه کوي کنه څنګه تاسو چې کوم دی نو ډیر مطمئن هغه دغه نه کوي ګوره جی زموږ صوبایي حکومت چې دی دا دریم ځل شو چې خلکو پی ټی آی ته ووټ ورکو دریم پیره کنه جی دا تاریخ دس از انپریسیډنټډ دا تاریخ کې چرته نه نه په دویم ځل په صوبې په تاریخ کې څوک نه دی راغلی کنه جی خود د خلکو دومره اعتماد دی د جماعت باندې او د لیډرشپ باندې کنه جی چې هغه دریم ځل دیو ته طاقت ورکو اوس چونکې مونږ غیر سیاسي خلک یو نو مونږ د سیاسي اختلافات خبرې به نه کوو کنه دا د دیو ټک پټک به لګېدلی خو تاسو راغوستي چې یاره خو لیکن زه به دلته دا وایم چې صوبایي حکومت هم پوره زور لګولې دی چې دلته انډسټریلایزیشن وشي دلته لوکل بجلی چې کوم پاور هاوسز دي هغه د لپاره یو کمپنی جوړه شو چې هغه به ډایرکټلی ترانسمیشن لاینونه مونږ خپل اچو
جی اوس پورې خو دا وګورئ کنه چې ټول پاکستان کې ټرانسمیشن لاینز چې دي هغه د وابډا سره دي کنه او پیډو دی جوړه کړی دی کنه نه دیو دلته پیډو جوړ کړل دی کنه چې خو موږ سره ټرانسمیشن لاینز خو نه دي کنه او جی بالکل اوس صوبایي حکومت یو کمپنی جوړه کړل دی چې هغه به خپل ټرانسمیشن لاینونه موږ لګو جی جی او بالکل زموږ سره ډیر زیات پوتنشل دی کنه جی او زموږ سره ډیر زیات پوتنشل دی یعنی کاغه آبی وسایلی او قدرتی وسایل کا قدرتی وسایلی جی بالکل اوس زموږ تاسو دا وګورئ کنه جی زموږ مومن ډیم 800 میگا واٹ تیاری دو والا دی جی زموږ داسو ډیم 2160 میگا واٹ تیاری دو والا دی زموږ ترویلا ډیم 1530 ففتھ ایکسٹینشن چې دی 1530 میگا واٹ هغه سره زیات شو صحیح ډایمر بادشاہ ګلګت بلتستان کې دی او خو بهرحال پہلا حق خو زموږ راځي نو 4500 میگا واٹ بالته نه راځي صحیح پاکستان موجوده چې کوم ټوټل پروډکشن دی کنه جی او هغه آبی وسایل نه 11000 میگا واٹ دی جی بالکل ٹھیک شو کنه نو دا چې دومره نور وسایل راشي 4500 میگا واٹ 2160 میگا واٹ 1530 میگا واٹ 800 میگا واٹ نو دا د پاکستان ضرورت نه ډیر زیاتېږي جی بالکل 13 کال زموږ اوسط چې کوم کنزمپشن راغله د پاکستان او هغه 11000 میگا واٹ راغله صرف 11000 میگا واٹ صحیح او زموږ انسټالډ کیپاسټي چې ده کنه جی او پاکستان کې آبی وسایل نه خو 11000 میگا واٹ ده زموږ اټمی وسایل نه 3500 میگا واٹ ده صحیح اوس زموږ سولر چې ده نو هغه نه 4000 میگا واٹ آن گریډ سیستم چې نیټ میټرینګ ور سره ده خی گرین میټر چې ور سره ده هغه انسټال شو 4000 میگا واٹ 4000 خی 4000 میگا واٹ ایکسپرٹس په مطابق هغه آف گریډ انسټال شو جی چې چا خلکو بس ځان ته ډایرکټلی خپل بجلی او هغه د وابډا سره کنیکټ نه کړ بالکل نو دا 8000 میگا واٹ شو ها اور د 2024 چې کوم فګرز دي کنه جی ها د چاینا نه چې کوم پینل سولر پینل اور دا او سیزن انورټر وغیرہ اور لوازمات امپورټ شوي Accessories چې کوم دي ایکسیسریز چې دي ها. هغه د 14000 میگا واٹ امپورټ شوي دیار لزر 14000 میگا واٹ نو پاکستان کې بجی دومره بجلی شي دومره بجلی بشي د آینده کال دعا کې او چې لازمی د بجلی ریټونو په نور غورځيږي دا بر لازمی کمپټیشن کېږي ټیک دی چې مونږ ساورن ګارانټیز ورکړي دي ٹھیک چې بای مونږ به تاسو نه یعنی کوم ډیفیکټیو معاهده شوې دي هر یو حکومت چې کړی دي مونږ به نمونه نه اخلو او بلې بالکل بالکل چې مونږ سیاسي طرف ته نه ځو جی جی خو بالکل هغه معاهده چې دي هغه دا وایي چې بای کوم بجلی اخلو نه اخلو مونږ تاسو پیسې ورکو پیسې بالکل 13 کال مونږ 2200 ارب روپۍ کیپاسټي چارجز مت کې ورکړي دي او دا عرب او جی او چې مونږ دا چې سوري نو جوړ کړل او شور شراب هم نو جوړ کړل د حل ضلع هم نو کړل نو سخت کال با 2800 ارب روپۍ به کیپاسټي چارجز مت کې با حکومت ها باور کوله آی پی پی ستا اوس دا فائدہ دا شو زمونږ احتجاج سره زمونږ جستجو سره زمونږ کاوش سره چې 3500 ارب روپۍ بچو او دا 3500 فائدہ ارب. او جی دا پس دا سال دا جی دا به 3 سال نه 20 سال پورې ها. 3 کال نه 20 سال پورې د دې فائدہ به رسی کنه جی ها او د دې فائدہ بدای چې تاسو کوم ډیډ دی سرکولر ډیډ 2500 ارب او هغه به ریډیوس شي 4-500 ارب ته براشي زبردست ها نو خبره دا څه دی چې هغه معاهده چې شوې دي زما دا اوس سټاند دی چې بھائی هغه غلط شوې دي چې بھائی ډالر کو به پیمنٹ کیږي جی جی اور چې بجلی مونږ اخلو یا نه اخلو حکومت اخلي نه اخلي Payment هغه کیږي. دا غلط دی او دا چیلنج کول غواړي او دا صحیح. بین الاقوامي عدالت کې هم دا مقدمه لړاو ولې چې وان سایډ اګریمنٹ چی کنه جی صحیح. هغه نه چلی عدالتونو ٹھیک چې کوم لیګل ایڈوایس مونږ اخیسته دي ها کوم زموږ تجربه ده په کاروبار چې بای وان سایډ اګریمنٹ ظالمانه اګریمنٹ چی صحیح. هغه عدالت کې نه سټاند کوي ٹھیک دا ظالمانه اګریمنټس دي دا د پاکستان د تبعی ذمہ دار دي د پاکستان چې دا بدحال دی کنه جی هغه د دې اګریمنټس ډېر غټ کردار دی دا یو ناسور دی پاکستان د لپاره زه دا اوسم چې ډېر سټرونګلی دا هندل کول غوړي دا باقی شپته آی پی پی سي دي چې لارې ته راشي ٹھیک او دا براشي دې کې وایي چې ګوره جی، حکومت کې شامل خلک چې کوم دي نو ډیر سیاسي سرسوخ ولا خلک پدې کې شامل بالکل صحیح دی شاب صاحب خدا ملک چې دی کنه جی دا د 24 کروڑ عوام دی بشک بالکل دا عوام چې دي دا د مالکان دي او دا د حقداران دي
کاغه مزدور دی که دکاندار دی که کارخانه‌دار دی که نوکری پیشه دی کنه دا د اشرافیه ملک نه دی دا ملک د عوام الناس دی نو خبره داسې دی چې کله چې ظلم زیات شي نو الله تعالی یو لار وباسي نن الله تعالی خپل نعمتونو د شمسي توانایي پیدا شوه جی بالکل که غریب دی که امیر دی خپل وس پورې چا 2 شیشه لګولي چا یو لګولي چا شل لګولي دي چا بالکل 2000 لګولي دي خو دا جنگ روان دی او دا زه تاسو ته یو عرض کوم ډېر وسوک سره جی جی چې دا به تاسو ګورئ چې دا موبایلونو څنګه حل دی کنه جی ته دا زونګ دی او دا جاز دی او دا بالکل فلاں پیکیج دی دا دھماکہ پیکیج دی ان شاء الله العزیز زمونږ په تاسو زمونږ ژوند کې خیري مونږ به ګورو چې دا ډیسټریبیوشن کمپنیانې بجلی والا به ګرځي او مونږ ته به پیکیجز ورکړي چې یار زما یونټ خو هغه نه ارزان دی زه خو لوډ شیډینګ هم نه کوم زه به بریک اپ هم نه کوم زما سره الټرنیټ لاین دی یو به خراب شي بل دا به راځي دا به کمپټیشن راځي ان شاء الله او تاسو موږ زموږ بچي وګوري دا ان شاء الله ټیک بل طرف ته چې دا وفاقي حکومت وزیر اعظم پاکستان چې موږ اکثر هغه وایي چې بار ملکونو ته کچرته زی یا که پرس کله ته په پاکستان کې د بیرونی ممالک سفارتکار وي یا که سربراهانی مملکت وي نو اکثر هغه وایي چې موږ ته قرضې نه دي پکار سرمایه‌کاري پکار ده چې تاسو راشئ زموږ په دې ملک سرمایه‌کاري وکړئ نو دا یو خو طرف ته دغه کې اسې هغه سیاسي ناره خو نه ده شعب خان خبره داسې ده چې خبره خو صحیح ده جی جی چې موږ ته قرضه نه دی پکار سرمایه‌کاري پکار ده خو ګوره سرمایه‌کاري د لپاره یو څو عوامل جی جی چې هغه نو سرمایه‌کاري پهلا خو مونږ دا وایو چې دا سه ماحول پیدا کړي چې تاسو چې کوم خلک روان دي بهر پیسې بارو باسي تاسو زلمی ځوانان روان دي نوکرو لا بهر دا راټینګ کړي مخکې خو خپل دا سرمایه چې ده مین پاور اور دولت چې هغه ګولډ صورت کې ده که ډالر صورت کې ده که پاوند صورت کې ده اگر ایثار کوي بیا به فارنر سره ګورو هغه د لپاره ضروری دی امن او امان هغه د لپاره ضروری دی چې د ریل نظام هغه د لپاره ضروری دی د روډ نظام هغه د لپاره ضروری دی بجلی 24 घंटे 365 दिन هغه د لپاره ګیس ریزنبل ریټ کنه جی دا ګیس چې کوم ریټ دی ټول خلکو کنیکشن یې کټ کړي تاسو لړ مثال ورکوم دا چپلی کباب ولا وګورئ کنه ټول لرګي بلې ټول لرګو باندې لړل کارخانه‌دار او خپل بویلر په ځنګلات لرګي باندې واچولا یعنی سوی ګیس کنیکشن ډیلی چې کوم ما سره فګر دي 100-150 کنیکشن ډیلی ډیسکنیکټ کیږي نه خو زموږ انوایرنمنت هم ډیر او طاقت مې دا ډیر زیاته خطر ده لرګي کم زینه راځي زه هم دا ارز کوم کنه جی چې د پاکستان د فارست 19% کې پی کې ده بالکل او دا یو موږ سره ټوریزم یو سرمایه وا یو چې موږ ډیر دا ول چې یار موږ سره جیمز دي موږ سره پېټرول دي موږ سره ګیس دي موږ سره ټوریزم دي زموږ ټوریزم ته ډیر زیات خطر ده چې دا ونه به کټ کیږي غریب خلک دي سبا کوي کنه روټه خو غټل غواړي چې ډیماند پیدا شي دا ګوره میکسیکو امریکا کې سمګلینګ بند نشو کنه نو موږ وایو چې یار کدا محکمه جنگلات به دا کنټرول کوي دا نه منلو خبره ده چې چرته به رزق روټي پیسې وي التاغه کار بکیږي زموږ بل خطرناک خبره ده چې صوبه پختونخوا کې یو نیم فوټ واټر ټیبل هر کال لاندې زی لګیا دي او دا شور مونږ اچو لګیایو حکومت هم خبرو خطون هم لیکو پریس کانفرنسو کې ویلي دي څوک توجه نه ورکوي خدای مکه چې کلاکات راشي ټول نو مخکې په پختونخوا باندې راځي ولې چې زموږ هایټ زیات دی او موږ سره ورکوټي ډیمونو کمای دی موږ سره واټر ریټنشن منصوبې نشته موږ رین واټر هارویسټینګ منصوبې نشته نو دې باندې زموږ صوبایي حکومت ته بکار دی چې هغه توجه ورکړي او موږ هغه خبرو کو چې دی صوبایي حکومت نو صوبایي حکومت ما د ارزو کو چې ډیر زیات کوشش کوي صنعتکارۍ لپاره د ریوایول او سیک انډستری لپاره هغه کمیټه جوړه کې یو جوړ کو جی ایز اف ډوینګ بزنس یو ایزی ایکسس ټو فاینانس یو کمیټي ما ته راکو دغه چیرمن زه مقرر کړم هغه د ریوایول اف سیک انډستری اینڈ انډستریالایزیشن ان کی پی څنګه به کارخانه لګي نو صوبایي حکومت هم زموږ چیف منسٹر صاحب ډیر سنجیده دی هلې زله سیاسي پرې دی خو هغه سیریسلی دا غواړي چې دا صوبه او د خلک ترقی وکړي نو هغه د لپاره زموږ انډستریز ډپارټمنټ ډیر اکټیو شوی دی او
امید لرو چې ډېر ښه انډستریل پالیسی به راځي صوبایي هم. نو دا مونږ دغه خبره کولی چې دا فرض کا د وفاقي حکومت د طرف نه چې کم هلې ځلې روانې دي، کم اقدامات روان دي د معیشت د استحکام لپاره، جی څنګه چې په ماین منرلز کې چې کم دی نو هغې دغه کم سیمینار کانفرنس وکړو، جی د هغې دپاره چې کم دی سرمایه کار راوصل، صنعتکار او هغه ټول سټیک هولډرز یې په هغه ځای کې کېنول چې دوی د دې لپاره دی وکړي. نو یو طرف ته دغه اقدامات د حکومت د طرف نه، او آیا تاسو ګڼئ چې را روان چې کم زمونږ بجټ را روان دی نو هغه به د دې روان کال د بجټ نه څه ښه وي؟ ګورئ جی چې کوم حالات روان دي، انفلیشن کمیږي لګیا دی، انټرست ریټ کمیږي لګیا دی، بجلی ریټ کمیږي لګیا دی، او زه امید لرم چې ګیس ریټ به هم خامخا کمیږي، خصوصا کې پی کې او بلوچستان دی. خو ما عرض وکړو چې بجټ به ضرور خی کنه، اقدامات حالات خدي کنه جی وای خدای پاک چاله دل نه خو په قدرتونو پیژن، ظاهري علامات باندې پیژن. نو خبره دا سي دي چې کوم علامات مونږ تخکاری هغه ډیر پوزټیو دي، ډیر پوزټیو دي، او خبره دا سي دي چې سرمایه کاری بیرونی یا اندرونی الګ کیږي چې امن او امان قائم شي کنه جی. دا یو ډیر غټ چیلنج دی پاکستانی قوم لپاره، ولې چې هر کله مونږ استحکام طرف ته روان یو، زموږ دشمنان جدي هغه تخریب قوی شروع کی، بل زموږ یو هغه چې لایف لاین وته یو یا زموږ یو ګولډن منصوبه سی پیک چې ده کنه جی، پاکستان دشمنان دا کوشش کوي چې هغه ډیمیج شي کنه جی. خو ان شاء الله پاکستان عوام چې دي کنه ډیر یو بہادر نډر قوم دی، ریزیلینٹ قوم دی. تاسو قتل څومره مرګونه 80,000 شهادتونو کې پی کې ورکړه، خو خلک پکې بیا ژوند تیری، توکل په الله، هغه جماعت ته بیا زی او هغه کاروبارونه توزي. نو ان شاء الله موږ به د شکست ورکو د تخریب کاری ته ان شاء الله. دغه ته بل طرف ته کفرس کومګه وګورو فایز صاحب چې تاسو وی چې را د صنعت کاری د لپاره او د سرمایه کاری د لپاره اولنې چې کوم کار دی نو هغه امن او امان جی، چې امن کا وی او امن خو یعنی یوازې صرف د سرمایه کاری د لپاره نه، د هر یو شعبې لپاره امن ضروری دی جی. ځکه چې زموږ تعلیم به هر وی چې زموږ امن او امان وي، یونیورسټو ته کالجونو ته زموږ لکان زموږ جنکۍ په ښه ماحول کې چې کوم دی هلته یو تعلیم حاصلوي، یو څه خطره صدقه د هغو په زړه کې نه وي. نو داسې د سرمایه کارۍ دپاره خو زما په خیال سره چې سرمایه کاري فرض که زموږ چې کوم ماینز منرلز دپاره کم خبره کیږي که نه، زموږ که زما اضلاع مونږ وګورو، که بلوچستان وګورو، زیات تر د امن و امان مسله زموږ دلته ده، خیبر پختونخوا او بلوچستان او بیا زما. نو دغلته کې د دې ماینز اینډ منرلز دپاره که فرض که داسې اقدامات شروع شي نو د هغه ځای خلک خصوصا ځوانان دا که په روزګار شي نو زما خیال سره دغه سره به امن و امان صورتحال هم ښه طرف ته لاړ شي. ګورئ جی عرض داسې دی، ستاسو خبره بالکل ټیک دی. دا بعض خلک سوال کوي چې دا پښتونخوا کې ولا بدامنی دي، بلوچستان کې ولا بدامنی دي، پنجاب کې ولا نشته. د دې به زه تاسو ته یو جواب ورکم چې ځکه چې خیبر پښتونخوا موږ ناست یو ګیټ وے ټو سنټرل ایشیا جی. زموږ لوکیشن خدای داسې پیدا کړل دی چې پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیائی ریاستونو، ترکی، بیا یورپ، ٹھیک شو کنه جی، او ایران، بلوچستان نه صحیح، کوادر، افغانستان، ایران، ٹھیک، او دا شانته میډل ایسٹ. دا بم خوش قسمتی ہوا ہے یا زبون عرص ہوتا ہے کنه جی، یا زبون آزمائش وځي ہوتا ہے، بدقسمتی خو نه وایم. الله مهرباني چې موږ په دې خاوره کې پیدا شو، زموږ مشران ډېر قرباني ورکړې پاکستان لپاره، پاکستان جوړولو لپاره موږ فخر محسوس کوو. صحیح. خو خبره داسې ده چې دا دلته دا ذکر کیږي چې پاکستان اکونومیکلی کمزور شي. صحیح، بالکل. او ماینز او منرلز تاسو خبره کوي کنه جی، او دا به تخریب کاوري ته چې موږ شکست ورکو، دا خوارج ته چې موږ شکست ورکو، صحیح، دا بیرونی مداخلت چې موږ شکست ورکو، صحیح. نو دلته په خپل ماینز منرلز سرمایه کار به راځي، د پنجاب نه به راځي، د کراچۍ نه به راځي، د دوبۍ نه به راځي، د امریکا نه به راځي، خو چې هغه ته پروټیکشن روډ سټیکی ټریول خطر نه. نو زما خپل دا رائے دی چې دې کې که تاسو انګريز څومره لوی علاقې باندې حکومت کړلو کنه جی، خو هغه د یو طریقې کار جوړ کړلو، قبایلی ذمہ داري اچولې وي جی، نو چې هغه اجتماعي ذمہ داری په قانون واچول شي کنه جی، امن او امان کنه جی، او هغه اگینست
زلمو ته ځوانانو ته نوکریانې فیسیلیټیز تعلیمونه کالجونه مهیا شي نو زما خیال دی چې دا د پښتنو کوم طریقه ده د بلوچ اقوام کوم طریقه ده او زموږ قبایلی کوم نظام صحیح نو هغه په مطابق چې اجتماعي ذمہداري په قومونو واچول شي ان شاء الله امن وشي ان شاء الله چې امن براشي اجتماعي ذمہداري او پدې کې هر یو کس خپل کردار ادا کوي صرف په دې باندې چې کوم دی ندي پرې خودل پکار چې د امن او امان ذمہداري صرف د حکومت یا د سکیورټي فورسز دا بلکې د هر د دې ملک اوسیدونکو دا خپل ذمہواری وګڼي چې امن او امان کې به خپل کردار ادا کوم نو په دې ملک به امن راشي ترقی به راشي سوکالي به راشي وخت زمونږ د خبرونو چې تاسو ته تازه ترين خبرونه وړاندې کوو نننی